زمانونو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په صحابو کې څلوېښتم مسلمان دی. مرګرو دا واقعه را سره وره ډېره ښکلې واقعه ده. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مسلمانېدو واقعه ده د شیخ ادریس صاحب په آواز. د ده نه مخکې یو کم 40 سړي مسلمانان او 11 ښځې. نو دی چې مسلمان شو نو د سړو تعداد دا 40 ته ورسېد. او د اسلام هم یو ډېره دلچسپه او مزېداره واقعه ده. ابو جهل میټینګ راوړو او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک نر ځوان به پاسي او د نبي علیه السلام نوم یې واغېش په بدو چې دی مړ کړي. او ورسره دا اعلان هم کړی و چې که چا دی مړ کړ نو هغه له به سلو خان ورکړو. سلو خان ډېر شی دی. داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس څوک وي 100 موټرې به ورکړو. عمر نوجوان و. ده چې د اعلان واورېده نو زړه کې یې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک. نو نیر لاړ ابو جهل له. نو ابو جهل ته وایي عمرو ابن هشام یې نوم، ابو جهل خپل نوم، عمر یې نوم، د پلار نوم یې هشام. نو هغه ته وایي تا د محمد صلی الله علیه وسلم، تا د محمد په سر کې د هغه په مرګ کې د سلو خان وی نام ایستی دی؟ هغه وی یو. وی دا خبره ټیک ته ته د دې ذمهوار یې؟ ابو جهل وی بلکل زه به یې ذمهوار یم، هر چا که مړ کړو زه به سلو خان ورکړو. وی دا دی ورډو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله مسلمان شو دا واقع خپله ذکر کوي. وی چې لاړم توره مې لاس کې واغېسته. وی قریشو یو سخی حلال کړی و. اسخی یې حلال کړ، وینې ته بهېدې، زه وررسېدم. نو خلک د سخي نه راتولو نو ځکه زه م ورته لږ ودرېدم. نو د سخي د منځ نه مې یو اواز واورېد. مړ سخی دی، د دننه ته یو اواز راووت او اواز کې څوک هغې کې دا و چې یا آل زریع امر نجیح، یا آل زریع امر نجیح، رجل يسويح، رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعلان یې وکړه ای قریشو د کامیابۍ یو خبره درته ویم. خو دغه سخي نه د منځ نه اواز راوځي، مړ سخي نه. ای قریشو د کامیابۍ یو خبر در کوم. یو سړی اوازونه کوي او ډېر فصیحه ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلق بلی یو کلمې ته. کلمه څه شی دی؟ د دې خبرې ګوی ورکول چې الله یو دی، شریک نه لري، او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی. یاره وی دا خبره چې مې اورېده نو لږ پړه کې شکي شم چې خدای دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ماته ټیک اواز ښکاري. خو په دې مې نو پروا نه ساتله. هلته د سلو خان انعام مې لکې پروت دی. په کار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی وي. ځکه هغه اواز کې دا دي چې خبره د کامیابۍ ده. اواز کې دا دي چې یو سړی دی په فصیحه ژبه اواز کوي. اواز کې دا دي چې دا سړی خلق دی کلمې شهادت ته بلي. په کار و چې منې شوی وي خو منې نه شو. نیغ لاړه. نه یو سړی راله مخې ته راغی، نعیم ابن عبدالله. دی پټ مسلمان و خو لا په ژبه یې غږ ښکاره ایمان نو قبول کړ. نعیم ابن عبدالله نو زما رنګ ته او تورې ته او جوش ته چې وکتل پوه شو عمره چېرته دی؟ ما وی ځم نن نه پرېږدم دا محمد صلی الله علیه وسلم، نن یې نه پرېږدم. زموږ په نوی دین خورئ، زموږ دین پسې بد رځوئ او زموږ خدایانو ته کنځل کوي، سپکې وایي، نن یې نه پرېږدم او نن ته سر پرې کوم، پرېږدم یې نه. وی چې دا خبره مې وکړه، وی نعیم ابن عبدالله راته وی چې عمره د بنو هاشم او بنو زهراو نه به دې څوک خلاصوي. د هغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی. الوی قوم مضبوط، هغوی
بچی چې ته مړ کې هغوی دي چې ته پرېږدي. او ماماخیل د مور قوم بنو زهره دی. بیبي آمینه د بنو زهره سره تعلق لري. نو د بنو هاشم چې د پلار قوم دی او بنو زهره چې د مور ماماخیل قوم دی، دینه به دې څوک خلاصوي بکوه دا کار نشي کولی. وی چې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې واورېده نو زه پوه شم چې دا سړی مسلمان دی. نو مې تم جوړ صحابي شوی او ګواښ مې ورته وکړ. صحابي به دوی بېدینه ته چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود هغه ته به صحابي وي. تم جوړ صحابي شوی. هغه پیغور راکړ وی مړه ما پرېږده ورشه د خور او د اوښي غم دې کوه. نو پښتون سړی چې په پیغور سنګ مري که نه، دغه رنګې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوښي او د خپلې خور غم دې وکړه. هغې ایمان راوړی دی، مسلمانان شوي. وی چې دا خبره مې واورېده نو زړه کې مې اور بل شو. او ما ته وایي چې د کمې ډیوې د رڼا د وجلو دپاره ته منډې وې وجنې، رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې، ستا د اوښي کور ته رسېدلې ده، د هغې غم کوه. وایي چې دا مې واورېدل نو د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ده ما اوښي مسلمان شوی دی، صحابي شوی دی، ښه ده ما خور مسلمانه شوه او زما اوښي مسلمان شوی دی. نه خور کره لاړم او ډېر په جوش لاړم. چې خور کره لاړم نو چې دروازې له ورسېدم هغې دروازه بنده کړې وه. د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد. او نورم جوش کې شوم. استاد والا راغلی دی، هغې ورته قرآن شریف ښایي. بس وي ما وی چې نن به زما د دوی راغلي. نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه داسې په زور زور روانه او اواز یې وکړه دروازه کولو کې. هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی، بل جنجال جوړ نه کړي. نو کوم استاد چې ورته راغلی و د هغه نوم و خباب رضی الله عنه، خباب ابن ارت، او د خور نوم یې فاطمه او د اوښي نوم یې سعید ابن زید و. سعید ابن زید دم په عشره مبشرو کې داخل دی. کوم لس کسان چې رسول الله مبارک د هغې لست بیان کړی دی چې دا په جنت ته ځي، یو پکې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هم دی. او ستاسو ته وی ته پردی ته چې ته غاړې ته شي او زه یو ښیم او دی خور د مونږ بس چل ول کوو، د جګړه د او کار سره پیښه ده، خو ته غاړې ته شي په تا ګزارونه کړي. نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه هغې د کټ لاندې پټ او چې ده ورته اوښي سینګ دروازه کوله وکړه نو ده په اوښي شروع وکړه او په پرځونو شو او ښه په والو ټکولو. غزار خو پې د تورې نه کوي، خو د تورې په هغه سټی وایي په هغه موټي جګړه شروع شو. ته صحابي شوې، تا د پلار نیکه دین پرېښود، ستاسو پیغمبر مرګ پسې زه روان یم، ته پکې څه شی؟ چې دواړو یو بل سره مشتو ګریوان شو. نو عمر خو جذبات یې کم و، تیز هم و، غصه هم دی، طاقتمن هم دی. دا خور یې راله فاطمه د خپل خاون او د رور په منځ کې خلاصې کوي، جداوالی کوي. نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت که خور ته هم غصه دی او چې چړق شو دا خور یې په یو څپېړه وواله او داسې مضبوط غزار یې ونه ورکړه چې د خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شخصا او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوې شوې. بس چې دا وینې ته او دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د پخور بنده بیا بند نه خبر کېږي فروغ دا زما څوک کړل. الله کې ورو ورو نرمۍ راځي او وینه یې پرې پرېوتې. نو خور هم جذباتو کې ده، خور هم د عمر خور ده. بس خور ورته وایي دا عمره لاس ته خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښه یې کوه، زما دا خاوند د مسلمان دی، زه مسلمان یم. او چې د کوم خطاب ته زوی یې د هغې خطاب زم لوری یم، تم د خطاب زوی غیرتي که نه، زم د خطاب لورې زمم غیرتي یم، زه خبره تا نه نه پټوم، زه مسلمان زما د خاوند د مسلمان. او توره دې لاس کې د مړه ته کړه چې څه دې خوښه یې کوه. مړم که ده که ده د خور دې سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او مخ ته وکتل چې وینې ترې روانې دي او خپل ځان ته وکتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتې دي، نو زړه کې رحم راغی، جذبات ورو ورو ساړه شو. نو فوراً توره کېښوده او خور ته ویې ښه راوړی تاسو څه وې ما ته ووایه،
تاسو چې کوم کاغذ څه پاڼه د سره وي نو مهرباني وکړه اماله راوړه ما ته وښایه اخور ورته څه وایي هغه هم جذبات وکړي هغې هم سترګې سرې دي او سترګو نه اوښکې هم روانې دي او دوی انک رجسون ته پلیتې او دا ما سره چې کوم شی دی انه لا یمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتې وړي دې له پلیت انسان ګوتې نشي وړی ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږدو انک رجسون ته د نجاست خاوند دی فإنه لا يمسه إلا المطهرون نو ورته څه وایي فقم فتوضأ ځه اودس وکړه بیا به درکړم او په بل روایت کې چې فاغتسل ولامبه بیا به درکړم خو چې دا خبره یې وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک بیګا د شپې جړا کار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته ژړلی صحابه وی د الله رسوله د دوو کسو نه ډېر تنګ یو یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه د هغه نوم عمر او د ده نوم عمر د هغه نوم عمر نو په ترمذي شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لږ فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدایا دې دوو عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې دې دوو کې یو مسلمان کې یا د عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر نوم له ورکړو نو جبریل علیه السلام ورته وحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې الله ته پته ده موږ ته پته ده نو بیا رسول الله مبارک دا دویم لفظ وی اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله عنه خدای اسلام په عمر مضبوط کې دا حدیث په ابن ماجه کې هم دی او حاکم یو لوی محدث دی د هغه یو کتاب دی مستدرک دا حدیث حاکم په مستدرک کې هم نقل کړی دی چې خدای اسلام په عمر مضبوط کې رسول الله مبارک چې حاتم چې دا خبره واورېده چې ولامبه او د دم لمبلو ته تلو شو نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه پوه شو چې معامله بدله ده نو راووته عمر ته وی ای عمره خدای دپاره د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه ته چې د کم انسان مرګ پسې روانې ګواښ کې او توره ورپسې وړې زما قسم د الله په ذات چې هغه بېګا ستا دپاره د خدای په دربار کې ژړلی دی دې وجې نه یې تا له ژاړي تا دپاره بېګا د خدای دربار کې ژړا کړې ده الله ته یې لاسونه پورته کړي دي او دا دعا یې دله غوښتې ده چې اللهم اید الاسلام بعمر خدای د عمر په ذریعه اسلام مضبوط کې خدای ته مسلمان کې ادله خدای ته ژاړي ادله دعاګانې کې او ته یې وچنې نن دا کار مولا په لاس کې اخیستی نن مولیان عالمان چې منځو کې نو د خپلو مقتدیانو ته او د امت ته دعاګانې کوي او امت ورته کنځل کوي امت کنځل کوي مولا پس او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوتلې موږ له شیر شو تاسو سره نو په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوي چې خدای د پیغمبر ټول امت وبخ په حجونو کې په عمرو کې په مانځه کې په ختمونو کې مولیانو زړه ستړي که ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي خدای ته وبخي خدای ته جنت ته بوځي خدای ته په نیغه لاره کې خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي او تاسو چې خوله خوځي که نه نو چې پاکوي نو په مولا یې پاکوي کنځل مولا کنځل مولا د انصاف نه دی د انصاف نه دی د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي بشر پسې کنځل نه کوي په سر یې ګرځئ ورشئ یهودیانو ګورئ چې کومې مذهبي مشر دی د یهودو ربي ورته وایي ربي هغې ورته ربي وایي دومره قدر او عزت یې کوي چې د حد نه عیسایانو ګورئ د عیسایانو بادشاه د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سر یې ګرځئ هندوانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي سیکانو ګورئ د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي پارسیانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي نه بې د مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی قرآن ښایي
دین ورته ښیي، اسلام ورته ښیي، منځ ورته ښیي، روژه ورته ښیي، عقیده ورته ښیي، د حضور پاک اخلاق ورته ښیي، دې به کې نقطې راوباسي. ورشه تاسو د عیسایانو مشرانو ګورئ په کوم حال روان دي، شرابونه څکي، ورته پته ده شراب د هغوی مذهب کې هم حرام دي، د خنزیر غوښې خوري، ورته پته ده چې دا حرام دي او بیا هم کوي، ودونه نه کوي او زناکاری کوي. دوی ته هم ښه پته ده چې دا زناکاران دي، ودونه نه کوي او زناکاری کوي. سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې دې قوم ته پته ده، بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کړي. او ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپه کږه کېږدي که نه، نو پکې 20 نقطې راوباسي. ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي به نه، د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دی. دغه شملې دي، دغه پی دي، تم ته پیدا، ته د ستا مثال د شملو دی او د هغه مثال د کوچو دی. او پی چې څنګه نو کوچ به دی هغسې وځي، پی چې څنګه نو شملې به دی هغسې وځي. او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت علي مرتضی نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابو هریره او حضرت بلال نه پیدا کېږي. دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي چې څنګه تاسو یې. ملا تاسو د اسمان نه نشي کودېدی، ملا به هم ستا د یو سړي زوی وی او د یو ښځې بچی وی او ستا یو تربور وی، او چې ته کوم خوراک خورې هغه هم خوري، ته کومه جامه چې هغه اچوي، په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي. نو ملا دله فرشته نشي راتلی. انصاف دا نه دی په دې الله خفه کېږي. خپل عیبونه مونږ پرېښي دي او د بل عیبونه لټو، د ملا عیبونه لټو. نو ورته وایي حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار وانه، ته چې کم شخص پسې ځې او د وجلو تابع کې او ورپسې ګرځې، زما قسم د الله په ذات چې بیګې تاله جړلې او دا دعا یې کړې ده، اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، خدایا اسلام په عمر مضبوط کې. او چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې او لاړ. یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړو او بل کې راځي چې غسل یې وکړو، وی لمبل او راغې وی خود خو دا پاڼه راکړې که نه، تاسو دې پاڼه کې څه وی اتفاق دا و چې په هغې کې یو عجیبه لفظ و، هغې کې دا لفظ و انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکري. انني انا الله ظالم، ګوره ظالم، لا اله الا او سوی لا اله الا انا، زه بل خدای نشته مگر زیم، فاعبدني زما عبادت وکړه، واقم الصلاة لذکري ما دپاره مونځ وکړه ما پکې یاد کا. چې دی واورېده نورم پې وربل شو، وی دی معبود نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و، دا د ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کور و او په هغې کې پټ و. او دا اطلاع هغه ته رسېدلې وه چې عمر تور اغوښتی او ستا مرګ پسې راغلی دی. هغې دروازه را دننه کونډه کړې وه، دی کې عمر ورغی، دروازه یې وټکوله، دننه آواز ورکړه څوک یې؟ بې عمر یم. بس په صحابو هیبت جوړ شو. ولې؟ ځکه دې وخت کې صحابو ته د جهاد حکم نه دی شوی، نه دفاعي جهاد شته او نه اقدامي شته، نه دا شته چې کافر مړ کا، نه دا شته چې که کافر در باندې غذار کړي نو خپله دفاع وکړه، دواړه نشته. د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلی. نو صحابو سره فکر شو صاحب عمر دی. یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ور مخکې شو او وی پرېږده دروازه ورته کولاو کې، که دې په ښه نیت راغلي مرحبا او هرکلی به ورته وویل، او که دې په غلط نیت راغلي چې هم د ده په توره دې دا سر پرې کړو. او چې دروازه یې ورته سینګ کولاو کړه نو یو طرف ته یو سکس ولاړ دی، بل طرف ته بل ولاړ دی، او نبی علیه السلام ور مخکې شو. حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته یې لږ راښ کړمه او ما ته وی عمره هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه ووایې، تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې، ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل. حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان له راغې د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبهېدې. او ما وی د الله رسولو په دغه نیت راغلی یم، همدغې نیت له راغلی یم، کلمې شهادت یې ووایي او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان شو. او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه وواله الله اکبر، د ډېرې خوشحالۍ نه. او فورا حضرت جبریل
ابن ماجه کې راځي په نور کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته سوی وی د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر تاسو پسین خوشحاله او د عمر په مسلمان یو بل له مبارکي ورکوي دقسې نن په اسمانونو کې د اسمان فرشتې یو بل ته ورته رغاړو دي او د عمر په اسلام یو بل ته مبارکي وایي ټول د اسمان فرشتې پې خوشحاله وخت کې خلک یو بل ته مبارکباد وایي خوشحاله وخت کې خلک یو بل ته تر غاړه وځي او یو بل ته د خوشحالۍ اظهار کوي دا عمر خدای پاک مسلمان او چې کله دا آیت واورېده که نه چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکري هغه وخت یې د خولې نه یو ټکې ووته ما احسن هذا الكلام واکرمه ما احسن هذا الكلام واکرمه یاره دا خبره خو ډېره مزېداره او د عزت نه ډکه خبره او رسول الله مبارک پرته دعا کوي چې کله دې ایمان راوړي که نه نو پیغمبر مبارک پرته داسې وایي اللهم اهده یا خدای ته ورته هدایت نصیب کړي خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کړ مسلمان شو د دې یو دوستو جمیل ابن معمر هغه له لاړ هغه ته وایي ای خاص دوست چې د سره مشوره کومه چې لکه زه خو مسلمان شم او د اسلام پټو ساتم او که ښکاره کړم خو رسول الله مبارک ورته عمر د اسلام لږ پټو ساتم مه ښکاره کوم خو دې جذباتي پټولې چته شو چې د جمیل له راغی جمیل ابن معمر نه جمیل ابن معمر ته جمیله تاسې یو مشوره کوم ته خو زما دوست دی که نه بلکل وایي زه خو مسلمان شم تا سره مشوره کوم څه وکړم خو چې ته ورته وایي زه مسلمان شم نو جمیل منډه کړې بار ته او چیغې کړه ای خلکه عمر صحابي شو بېدینه شو ای خلکه عمر بېدینه شو او خپل پلار نیکه دین یې پرېښوده او د دنیا خلک پرې راغونډ شو او چې راغونډ شو نو عمر هم توره لاس کې وه اواز یې وکړه بلکل زه مسلمان یم د صحابي نه یم ما یو الله منلی او ما محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول منلی جګړه جوړه شو جنگ جوړ شو عاص ابن وائل د کافرانو د یو قوم مشهور د قوم د بنو عدي قبیلې مشر هغه راغی چا ورته وی عمر باندې خلک راټول شوي دي هغه راغی او د قوم دی خو کافرانو مشر وی خلکه چې یو سړی د خپل خوښې دین قبلوي نو ستاسو پیسو یو سړی دی د خپل خوښې دین خوښ دی او ستاسو دین یې نه دی خوښ نو ستاسو پیسو او تاسو څه وایئ چې تاسو به د بنو عدي قبیلې یو سړي ته نقصان رسوئ او موږ به یې داسې پرېږدو دله ما امن ورکړو عمر ده دی مسلمان دی خو ما امن ورکړو که چا هم دته نقصان ورسو د ما د ټول قوم بې عزتي به یې کړي ده پیشه او دی پیشه نو خلک لاړل زما وروڼو بهادر انسان و ډېر بهادر څلوېښتم مسلمان دی لیکن د خپلې بهادرۍ او د رسول الله مبارک سرزمینې په وجه میرټ لیست کې کم خوا ورسېد نمبر یې 40 و په اسلام کې 40 وه څلوېښتم دویم نمبر ته ورسېد دویم نمبر پیغمبر علیه السلام صحابه او ټول د جنت زیری ورکړی شوي د مبشرین بالجنت دي خو د لسو کسو پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې نوم اخیستی دی او یو لست یې ذکر کړی دی هغې کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي ابو بکر فی الجنه دی به جنت ته ځي او دویم نوم د حضرت عمر اخلي عمر فی الجنه عمر به جنت ته ځي دویم نفر او خدای او دا ولې دین او ایمان جذبه اړه کې ډېره زیاته که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور یې لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ داسې نورو ښکلو واقعاتو لپاره